دا خواغه چلو هغه یو خان او نوکرو نو نوکر ډېر تنګو د خان چې ډېر تنګو نه دی نوکري خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم دې خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو خان په کمره کې دننه ناست دی او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښ چې راکېښوي نو درز دی درز دی درز دی همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاس هم نشي اچولی نو چې ښه یې ووال چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس که رجسټر شو عدالت ته یې پیش کړ عدالت ته نوکر ته یې وویل چې تا ولې دا خان والې هغه ویل که اجازت دي نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والي دا چېرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپوټ یم په ما و عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کړي مرداروم دی هغه ورته ویل جي زه یې والم ویلو غواړه معافي کړي اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا معافی در نوالم غوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتہ دا ظالم او دم عالم سے او معافیم در نزوار دیکھو گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن راته یو جنای ټلیفونوں کو پر دکان کے ناس مولانا بیجیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں آپ ہیں مالا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوال خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون دي نه کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی وایي زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه څیزونه ګورم او دا دوړدوړی دي پکې څه ګوري چې بارود دي دا دوړدوړی دي څه ګوري وي زیار ویسیار خشه تا خدای حلاک کا چې حلاک په ویسیار کې او خسیزونه په ټي وي کې او خسیزونه نو د ډم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو پخوا به تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو ته به خلقو غوږی خو اوس د جمعې په شپه بخلق تبارک الذی تغوگی خو سورت یاسین تب غوگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غیر تب ناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغه ته ناست نو د ډم قوم مبلغینم دمان سهار چې تاسو را پاسئ یهرا بیګا جوړی ده ملنگی کو کلا
ملنګې دی او چې کلنګې دی او ملنګې دی ښه په دې کې بل څه پکې پهلواني ده که څه شی دی پکې بل څه شی دی پکې چې اخبار قایم دی که داسې ته خو یې ګورې که نه اخبار قایم دی معلوم دی که څه شی دی ټوله ورځ دا قوم لګیا یې د ټي وي د ډمانو صفت دل که نه سنګان ونو د بجلیګر ملا بیړه تباشه چې دې قوم ته لګیا دی د بجلیګر ملا ومه بیړه یې چې د قبر نه راپاسي والله که دا وخت چې اوبو وړی دی والله که یې راټینګ کي شیطان یو ځل ځان د هلکانو ته خرڅ کړی چې ځان یې پرې خر کړی و نو د هلکان پې سورېده چې سورېده پې ځای نو د نورو هلکانو ووایي چې هلکه داسې چلو کوي چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سور ومنډئ چې څه هلکان په هغې سواره شو چې دا چلې ورسره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زما نه هم زیات او شیطان په چوټی دی غریب چرته پروت دی په آرام پروت دی دومره اولاد یې مونږ پیدا کړي یو د ملا په شکل کې پیدا کړي یو د پیر په شکل کې پیدا کړي یو د میا په شکل کې پیدا کړي یو د شیخ په شکل کې پیدا کړي یو د حکومت په شکل کې پیدا کړي یو دومره اولاد یې پیدا کړي یو چې هغې غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړی موسی علیہ السلام ورته وویل چې ته یو ورځ راشه ټوله ورځ به ما سره تېرې بار به نه وځي ګورو چې څوک جګړه کوي که نه کوي ویل ډېر شیطان د سهار نه راغی مازدیګر شو څه د فساد اطلاع رانله لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التا پنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه غرګه چې دا خود سرانله او دا خو رښتیا زه غر کېږم وی راځئ که نه چې داسې بار چکر و بار راووته داسې د لاوري صاحب په مټیایي تېر شو چې تېر شو نو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ویل ما نه به نه جدا کېږي چې چېرته څوک ورانه ونه کړي هغه د الوا ګوته ګنده کړه داسې په دیوال یې را چې راښکا دې ته مخکې تېر شو په هغې الوا مچان کېناست مچانو له چرموښکی راله چرموښکی چې راله دلته یو ګاګ راغلی و هغه سره صاحبه یو سپی و او د دوکاندار پیشو ساتلی و هغې په چرموښکی ورکوب کړو د ګاګ سپي په پیشو ورکوب کړو چې پیشو یې زخمي کړه دوکاندار ورته ویل بیړه دې په الوا اخیستو غرکشه زما پیشو یې مړه کړه